د دنیا محبت او د الله جل جلاله د ير او د جړا فضیلت. حضرت خضر علیه السلام مبارک د دې ورځ د دریاب په غاړه باندې ناستو. پدې کې یو سوال کوونکی راغی او سوال کوي. خضر علیه السلام ته وایي چې د الله په نوم باندې سوال کوم، مال څه راکړه. حضرت خضر علیه السلام باندې بېهوشي راغله. کله چې حضرت خضر علیه السلام په هوش کې راغی نو هغه ته وفرمایل چې زه خو صرف د خپل ذات او ځان مالک یم او تا د الله رب العالمین په حق زمانه سوال کړی دی. ما خپل ځان تا ته وبخلو، ته دا خرڅ کو د دې په قیمت خپله فایده واخله. نو هغه سوال کوونکي والا چې چا سوال کړی و هغه را لګي شو او حضرت خضر علیه السلام یې بازار ته بوتلو او په یو کس باندې خرڅ کړو. حضرت خضر علیه السلام چې کم بنده واخستو د هغه نوم ساحم بن ارقم و. د نفس هغه لګي شو او خپل کور ته بوتلو. د هغه ستونکي د کور شاته یو باغ و، هغه باغ ته بوتلو. ساحم بن ارقم حضرت خضر علیه السلام له یو کوداله ورکړه او هغه ته یې حکم وکړو چې د دې غر نه حور راکنوه او دې باغ کې اچوه. هغه غر یو فرسنګ اوږدو او یو فرسنګ چې کوم دی هغه فلنو. یو فرسنګ د 3 میلو په فاصله کې وي، د 3 میله برابر اوږد وي او 3 میله فلنو. د نفس ساحم بن ارقم د خپل ضرورت دپاره بهر لاړو نو حضرت خضر علیه السلام د غر پرې کولو او باغ کې اچولو طرف ته متوجه شو. کله چې ساحم بن ارقم واپس راغی نو کور والا ته وویل چې تاسو غلام ته خوراک ورکړی و. خلقو ورته وویل چې غلام کم ځای دی، موږ ته خو د پته نشته. بیا ساحم بن ارقم خوراک اوچت کړو او غلام یعنی حضرت خضر علیه السلام لره راوړو. نو د هغه دا حالو چې ټول غر یې فرې کړی و، اوزګار ولاړو او مونځ یې کولو. چې دی وکتل نو ساحم بن ارقم داسې حیران پاتې شو او نږدې و چې هغه ساحم بن ارقم بېهوشه شوی و. ساحم بن ارقم وویل چې ما ته دا وښایه چې ته څوک یې. دی چې واورېدل نو حضرت خضر علیه السلام باندې بېهوشي راغله. چې کله حضرت خضر علیه السلام په هوش کې راغی نو ساحم بن ارقم ته وویل چې زه خضر علیه السلام یم. نو بیا ساحم بن ارقم هغه باندې هم بېهوشي راغله. کله چې په هوش کې راغی نو توبه وویستله او د خپل پروردګار ته عذر وکړو چې الله زه پې شوی نه یم او ما دا غلام د غلام په حیثیت باندې اغشتی و او فوري په هغه ټیم کې هغه آزاد کړو. ای زما ربا په دې ما منیسې ځکه چې ما د دې نو پیژندلې. دې نه پس حضرت خضر علیه السلام سجده وکړه او د الله رب العالمین نه دعا وکړه، ای ربا
زستا د پاره غلام شم او ستا په حق آزاد شم. د نفس هغه د واپسې اجازت وغوښتلو نو هغه ته اجازت میلاو شو. حضرت خضر علیه السلام هغه د دریاب غاړه له بیا راغی. دلته چې راغی یو سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی او دا وایي چې ای زما ربه حضرت خضر علیه السلام ته د غلامۍ نه ازادي ورکړي او د حضرت خضر علیه السلام توبه قبول کړي. حضرت خضر علیه السلام هغه ته وویل چې ته څوک یې؟ هغه جواب ورکړو زه شادون یم. غالبا دا شادون دا د فرحتي نوم دی. بیا شادون حضرت خضر علیه السلام نه تپوس وکړه چې ته څوک یې؟ هغه ورته وویل چې زه حضرت خضر علیه السلام یم. شادون هغه ته وویل چې ای خضر علیه السلام تا د دنیا طلب وکړو او د خپل ذات د اوسېدو دپاره د کور جوړ کړو. د دریاب په غاړه د حضرت خضر علیه السلام یو عبادت خانه وه. نو زه هغه میدان ته راووتلم او هلته مې د الله رب العالمین عبادت شروع کړو. هغه ځای مې پرېښودلو او بهر په یو میدان کې مې د الله رب العالمین عبادت شروع کړو. دې نفس هم په دغه ځای کې یو اونه ولګوله او د هغې په سوره کې به ما عبادت کولو. نو آواز راغی چې ای خضر علیه السلام کله چې تا د اونې په سوره کې سجده ولګوله نو تا د دنیا ژوند له په د آخرت ژوند ته ترجیح ورکړه. د دنیا په ژوند د آخرت ژوند له ترجیح ورکړه. نو الله رب العالمین فرمایي زما د په خپل عزت باندې قسم وي چې د دنیا په مینه کې زما رضامندي نشته. دې نفس حضرت خضر علیه السلام وویل چې ای شادون د الله رب العالمین نه دعا وکړه چې هغه زما توبه قبوله کړي. نو شادون دعا وکړه، الله تعالی د هغه دعا د حضرت خضر علیه السلام په حق قبوله کړله. د دې حکایت او د صحیحوالي حال الله جل جلاله حفظني په یو حدیث شریف کې دی چې د قیامت فرض به د الله جل جلاله په حضور کې یو بنده راوستی شي او د هغه سره به حساب کتاب کیږي او د هغه بدی به زیات شي. نو د هغه د بدی په وجه به د هغه د فاردا حکم وشي چې دی په اور کې وغورځوئ. چې دغه حکم وشي نو دې نفس په د هغه د سترګې یو ویښته عرض وکړي: ای زما پروردګاره، بېشکه ستا نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې کوم سړی د الله جل جلاله د یرې نه جاړي نو الله جل جلاله به د دوزخ اور د هغه سترګه باندې حرام کړي. د ده د سترګې نه ما وباسه نو بیا دې دوزخ کې واچوه. دا چې ووري نو الله رب العالمین به هغه ته وفرمایي چې تا زمانه د بخشش طلب ولې ونه کړو؟ هغه وخت به وایي ای زما ربه، زه ستا د یریدم. الله جل جلاله به هغه ته وفرمایي چې ما ستا د وجې نه د دې سړي عزت وکړو نو ته دې هم جنت ته بوځه. زما عزتمندو عرض مې د دې خبرې دا دی چې د الله رب العالمین د رضا دپاره جړا کول الله رب العالمین ته